د چا عیبونه بیانوي، شکایتونه کوي، نو د ژبې تکلیف چاته داسې جمله ویل، د هغه غریبي هغه ته ور یادول، هغه ته پیغور کول، په ژبه باندې تکلیف ورکول، عموما په دې باندې کېږي. او په دې حوالې سره نارینه ماشاءالله ډېر ښه دي، لیکن په زنانو کې دا ډېر غټ عیب دی. زنانو کې دا غټ عیب دی چې په دې خپل خوله باندې بل مسلمان ته تکلیف ورکوي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی په جهنم کې با بعضی جهنميان داسي چې دغه جهنميان با په جهنم کې خپل ځان ګرای خارخ په لګیدلی، نو دوی بل خارخ دومره سیوای ځان به ګرای حتی تر دې چې د ګریدو د وجې نه بعد اډو کې به په دې سرمنه کې ښکارې شي، دومره به ځان ګرای. نو دو ته فرشته आवाज وکي چې آیا تاسو ته د دې خارخ نه تکلیف شته؟ نو دو بوته چې موږ ته ډېر غټ تکلیف کیږي د دې د وجې نه، موږ ته ډېر غټ تکلیف کیږي. نو فرشته بوته وایي چې تاسو با په دنیا کې نور انسانانو ته او بیا خاص کر مسلمانانو ته د خپل خلې نه تکلیف ورکاو، نو چې کله تاسو باغونه تکلیف ورکاو نو په هغه وخت کې با تاسو له مزه درتلا او خلکو ته هم تکلیف رساو، د خلکو زړونه هم خفه کول. نن دغه عذاب تاسو وسګئ، دا ستاسو لپاره مقرر کړی شوی دی. نو عذاب به هغه خلکو ته یي چې کوم خلک بل مسلمان ته تکلیف ورکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل المسلم مسلمان هغه دی من سلم المسلمون من لسانه و يده، چې دا دنا بل مسلمان د خولې د تکلیف نه او د لاسو د تکلیف نه په امن کې، دا صحیح مسلمان دی. او کچری څوک ته په تکلیف کې دی نو دی بخپل ایمان باندې ویریږي، د ایمان کامل نه دی، دی جهنمی دی، دی به جهنم ته ځي د ګاونډي د تکلیف ته وجه.